کم کسان چې په اوبو کې غرق سي یا هغه کسان چې په اور کې وسوځول سي یا داسې نورې طریقې چې انسان په هغه کې و قبر ته نسي شوه بلکې په نورو طریقو باندې انسان په دنیا کې وفات سي قبر نه ولري آیا د داسې کسانو به هغه د قبر خوشحالي یا هغه د قبر د عذاب څه طریقه وي؟ د دې مسلې جواب دا دی چې کله انسان وفات سي نو چې نیک کس وي د هغه روح و علیین ته پورته سي او چې کم ګناهګاره کسان دي د هغو روح په سجین کې وي لیکن د دغه روح که په علیین کې دی او که په سجین کې دی د دې روح له دې بدن سره یو خاص تعلق وي هغه بدن که ذره ذره سوی وي هغه بدن که په اوبو کې غرق سوی وي او هغه بدن که سلامت په قبر کې پروت وي په هر صورت کې د دې روح له دې بدن سره تعلق وي او یو داسې تعلق وي چې د بدن و هر جز ته په هغه تعلق باندې ژوند ورکول سي لکه په دنیا کې چې لمر راوخیږي د مځکې هرې ذرې ذرې ته و هرې حصې ته د ده روشنایي ورسیږي داسې د دې روح له دې بدن سره داسې تعلق پیدا سي چې د بدن هر اندام هر جز را ژوندی سي نو بیا که چیرې نیک کس وي هغه بیا د خوشحالۍ خوند اخیستلی سي په دې باندې هغه د قبر چې کوم استراحتونه دي د هغو ګټه د هغو د قبر پراخي و ده ته معلومیږي لیکن چې کوم بد کسان وي هغه ته به پر دغه زندگی باندې پر دغه تعلق باندې و ده ته عذاب ورکول کیږي دی به په تکلیف باندې وي نور خو د انسان روح په دواړو صورتو کې چې نیک کس وي او که بدکاره کس وي له ده سره تعلق صرف لري لیکن د نیکانو کسانو دا په علیین کې